بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خدای وبخښه، 2 سپارې په 4 رکعاتو کې تلاوت شوې، اول او دویمه. قرآن کریم په شروع کې الله جل شانه سورت ذکر کړی دی، سوره فاتحه. او په دې سوره فاتحه کې د ټول قرآن خلاصه ده. دا موږ په موږ کې بیا وایو الحمد. په دې کې د الله جل شانه نه سوال شوی دی او خدای پاک په خپله خولی دی چې داسې سوال زمانه وکړي، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ماته سمه لار وښیه. نو دا قرآن پاک بیا د سر نه تر والناس پورې چې څومره دی، دا هغه صراط مستقیم ده. مطلب دا دی چې کوم ځای قرآن پاک اوس پړې په هغې باندې ځان پوهېږه، د عالم نه تپوس وکړه، په هغې عمل کوه. بیا په دې کې 2 قسمه خلک دي. یو هغه دي چې په هغې باندې د الله قهر او غضب نازل شوی دی، او دویم ضالین گمراه. دا یو تپه ده. او دویمه تپه هغه ده چې په هغې باندې د الله انعام او احسان شوی دی. د الله پاک انعام چې 50 شوی دی، هغه قرآن پاک کې بل ځای الله ذکر کوي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه انبیاء دي، صدیقین دي، یعنی چې چا د پیغمبر دعوت په لومبي ځل قبول کړی دی، او شهدا دي چې چا د الله جل شانه د دین د حقانیت لپاره خپل سر ورکړی دی، او صالحین نور نیکان خلق دي. دې کې دې طرف ته اشاره شوه چې ته صراط مستقیم باندې ځې، د خپلو نیکانو اصلاحو پسې وځې. یو خو هغه مشران دي ستا چې تا ته د دین خلاف لار ښیي، لکه مشرکین د مکې به خپلو مشرانو پسې تلل، وایي موږ چې زموږ مشران ورسې کړي دي هغه به کوو. نو هغه لار خو خطا وه. یو هغه دي چې الله جل شانه راستولی دي، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، دا غي تقلید چې کې نو هغه صراط مستقیم ده. کته وی چې په صراط مستقیم باندې لاړ شم او بیا د ځان نه استنباط کې او تا کې هغه صلاحیت نی، نو دا نشي کولی. لړومبۍ سپارې په ابتدا کې الله جل شانه د منافقینو تذکره کړې ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. چې کله دوی ته وویل شي تاسو ایمان راړئ لکه څنګه چې دې خلکو ایمان راوړی دی. دې خلکو نه مراد الناس نه مراد صحابه دي. دې کې هم د صحابو په پل باندې تلو ته اشاره ده. دوی پسې به ځئ چې څنګه دوی ایمان راوړی دی، دوی عمل کوي، نو هغسې به تاسو هم کوئ. نو د صحابه کرامو سیرت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت یافته دي، په هغې پسې تلل ضروري دي. منافقین ووایي چې مونږه په هغه چا پسې لاړ شو، مونږ هغسې ایمان راوړو لکه څنګه چې دې صفهاو راوړی. صفهاو په عربۍ کې بېوقوفو ته وایي، بېوقوف لوگ. صحابو ته به بېوقوف وي. الله جل شانه فرمایي الا انهم هم الصفهاء، دی بېوقوف دي. او دا بېوقوف به ولې وي؟ ځکه چې صحابه کرامو د الله دپاره، د الله د رسول لپاره، د دین اسلام دپاره دنیا، زراعت، تجارت دا پرېښی، یعنی کول به، لیکن د هغې محبت په زړه کې نون نه ایستي. او د مکې نه چې مدینې ته هجرت کولو، نو دا هر څه پرېښي. نن سبا هم دغه سوچ دی، دغه نظریه ده چې کله یو سړی دین ته ځان ورکوي، نو یې دومره په دین کې من نه وځي. دا خو کوم عقلتوب دی چې ته دا پرېږدې، دا پرېږدې، دا پرېږدې. دا هماغه د منافقینو په شان خبرې دي. دنیا حاصلو، حلال رزق، حرام په کروڑونو نه، او حلال په زرګونو دي، او 100 زره دي، هغه ډېرې دي تا دپاره بس دي. که یو سړی تا ته دا ووایي چې ته کمقل چې دا دومره لویه ګټه دی پرېښوه، دا د منافقینو خوی او خصلت دی. بل ځای قرآن کریم کې الله جل شانه د سحر تذکره کړې ده چې دی اتباع کوي د سحر. او وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام په زمانه کې خلکو دا مفروضه جوړه کړې وه چې دا سلیمان علیہ السلام چې پیریانو دیوانو باندې حکومت دی، نو دا د سحر او د جادو په زور کوي. الله جل شانه فرمایي چې سحر او جادو خو کفر دی، او سلیمان علیہ السلام خو د الله پیغمبر دی. دا خو الله جل شانه هغه ته په قدرت کې او په قابو کې دا پیریان دیوان ورکړي، او هغې نه یې کار غشتو. او الله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر څه باندې قادر دی، د سحر په زور نه. سحر زما عزتمندو دا حرام دی. جادو کول، جادوګر څخه تلل دا حرام دي.
په چا باندې جادو کول دا حرام دي، که دا زنانه کوي او که دا نارینه کوي. سحر حرام دی. کله کله ښځې د خواښو د انګور په منځ کې یا دغسې نور چې د دې زوی د دې مور نه د دې پلار نه زړه تور شي او ښځه یې وایي چې ما طرف ته راوړي، نو دا سحر کوي. دا سحر حرام دی. الله جل شانه به دې نه په ورځ د قیامت تپوس کوي. بل ځای الله جل شانه دې سپاره کې فرمایي ومز ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. داغه نه زیات ظالم څوک وي چې څوک د الله د کورونو په ورانولو کې سعی او کوشش کوي. مفسرین حضرات فرمایي چې دې جماعت نه مراد مسجد حرام هم دی، بیت المقدس هم دی، او د دنیا هر یو جماعت دی. چې کوم یو سړی خلک د جماعت نه منع کوي هغه خلک په دې آیت کې شامل دی. د خدای پاک ظالم ویلي او دې بند په دې جماعت باندې چې دیم جماعت ته نه نشي. نو کوم خلک بعضې خلکو جماعتونه جوړ کړي، جماعت د وقف جوړ کړو هلکه خلکو ته یې پرېږده. ها یو سړی دی هغه په جماعت کې بدنظمي کوي، هغه بیل شی دی، لیکن چې ته وایې ته به راځې ته به نه راځې، دا نه. او بل دا ده چې د مونځ په وخت کې جماعتونه بند ساتل، دا نه. جماعت ته د خادم انتظام وکړه چې په هغې کې جماعت د جوړ کړی دی، خادم پکې وساته چې هغه د جماعت خیال کوي، چې غلطې نه ګړۍ یو نسی، لوډ سپیکر یو نسی، پکې ته نه یو نسی. لیکن ته بس جمع وشوه فوراً د جماعت ته تاله ولګول، نو خلک به مونځ ته چېرته ځي؟ نو دا هم په دې کې شامل دي. بل په دې کې یهودیان شامل دي. نن سبا یهود د هغوی تسلط ته قبضه ده په بیت المقدس باندې. قبله اول د مسلمانانو په هغې باندې هغوی خوښه ده چې څوک پرېږدي څوک نه پرېږدي. که څه وخت اعلان وکړو چې مه ځئ نو نه. الله جل شانه فرمایي دا ظالم دی او دته دا نه ښایېږي چې دی دې جماعت ته ننوځي. په دویمه سپاره کې الله جل شانه د طلاق مسائل سره سره د ایلا ذکر کوي. د طلاق ډېر تفصیلي مسائل دي. عموما خلک د دې نه ډډه کوي، لیکن دومره ډډه نه لکه زمونږ دا پښتانه چې کوي. هغه داسې چې ښځه کوي نه، هغه یې بانډه کړې ده او هغې د طلاق هم نه ورکوي او تپوس هم نه کوي. ځکه که طلاق ورکوي نو د طلاقي ټکې په ده باندې لګي، خلک به راته طلاقي وایي. او بیا ښځه کوي نه، د هغې تپوس نه کوي، هغه یې دغسې پرېښي، د هغه د بل سره نکاح نشي کولی. دا ټیک نه ده. که غلطي د ښځې وي هغه بیل شی دی. لکه مثلا یو ښځه یو کس را واده که او بیا دا بدماشه د خاوند د اجازت نه بغیر ځي په بل سړي پسې، دغه ته پکار دی چې دی پرې نه دي دا ښځه، دې ته طلاق ورنه کړي، ځکه چې دی خو په هغې د ده د وجې خو هغه نه ده تلي، هغه په خپله تلي ده. یا وایي چې زه داسې کوم داسې کار کوم. به هر حال چې کله یو کس د ښځې خیال نه ساتي، د هغې د حقوقو ادایګي نه کوي، نو هغې ته بیا طلاق ورکول پکار دي. دا خو هر یو سړی پیژني. یو د طلاق یو قسم دی، هغې ته ایلا وایي. قرآن کریم کې دغه دویمه سپاره کې د هغې تذکره مشو. ایلا دې ته ویلی کېږي چې یو کس وایي چې زه به د ښځې څخه نه ځم، ټول عمر به نه ځم، بس طلاق لفظ یې نه دی کړی او قسم یې وخوړو چې زه به تا څخه نه درځم. هغې ته وایي یا د هغې په مخ کې یا د هغې په شیشه، دې ته ایلا وایي. که دې 4 میاشتو پورې د ښځې ته لا نړو نو ښځه ته نه جدا شوه، نکاح یې ماته شو. اوس دی دوباره نشي ښځه کولی تر څو پورې چې هغې سره دوباره تجدید د نکاح نه کړی، لکه څنګه چې نکاح کوي داسې نکاح نه. او که چېرې دی 4 میاشتو کې دننه لاړ شو، 4 میاشتې حد قرآن پاک کې الله پاک ذکر کړی دی 4 اشهر. که 4 میاشتو کې دننه دی لاړو، خپله خبره پیمانه شو او بیا ښځه کوي، نو دغه وخت کې دی ښځه کولی شي، لیکن قسم د مات کو نو د قسم به کفاره ورکوي. او د الله رسول فرمایي چې یو سړی د ښه کار نه قسم وخوري نو هغه ته پکار دی چې قسم دې مات کړي. لکه یو سړی وایي پلار سره به ټول عمر خبرې نه کوم، پلار نه خفه شو. مور سره به خبرې نه کوم، مور نه خفه شو. قسم یې وخوړو چې ورته وایي هلکه پلار دې دی، نو دی وایي چې ما خو قسم خوړلی دی. نو د الله رسول فرمایي دا قسم مات که او د مور او پلار راضي که، هغوی سره خبرې وکړو، د قسم کفاره ورکه. 3 ورځې روژې یا 6 مسکینانو ته خوراک ورکول. دغسې که یو سړی وایي چې ښځې سبه نظم اس بې سبې ګناه ښځه بانډه کړې ده، نو ده ته پکار دی چې دی هغه قسم مات کړي. ښځه دوباره ښځه کې 4 میاشتو کې دننه که چېرې 4 میاشتې پې پوره شوې نو اوس بغیر د نکاح نه د ځان ته کولی نشي.